أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دا سورة البقرة ده او آیات نمبر ده 216. کتب علیکم القتال پرس کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ د کافرانو سره وهو کرہ لکم او دا بد لګي په تاسو باندې وعسى ان تکرهوا شیئا او کې دې شي تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم حال دا دی چې هغې کې به خیر ستاسو دپاره وعسى او کې دې شي ان تحبوا چې تاسو ښه ګڼئ شیئا یو شی وهو شر لکم او هغه بد ستاسو دپاره والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. د دې آیات د مخکې سره ربط او تعلق هغه څه دی؟ نو مخکې الله د مال د خرج کولو ذکر وکړو چې په مال کې او په تاسو باندې امتحان راځي. نو اوس الله وایي چې په جان کې به هم امتحان راځي، چې جان به هم د الله د پاره چې دی نو پای کې به امتحان راځي. نو که جنت ته داخلېده غواړئ نو په مال قرباني به هم ورکوئ او د جان قرباني به چې دی نو هم ورکوئ. جان په څه کې لګي؟ په جهاد کې، په قتال کې. دویم ربط یې دا دی د مخکې سره چې مخکې آیات کې الله تعالی د جنت د حاصلولو دپاره عبادت مالی ذکر کو. نو اوس په دې آیات کې الله تعالی د جنت د حاصلولو دپاره عبادت بدني ذکر کوي چې دا جهاد دی دا په بدن سره کیږي. دریم ربط یې دا دی چې مخکې آیات کې وویلی شو وما تفعلوا من خیر، هغه چې تاسو یې کوئ د نیک عمل نه. نو په دې آیات کې د دې خیر او د دې نیک عمل مثال ذکر کوي په مسله د قتال سره چې دا قتال نه دی، دا نیک عمل دی فی سبیل الله. نو دا ربط شو د دې آیات مقصد او عنوان څه دی؟ نو مقصد او عنوان یې دا دی چې د خواهش او د طبیعت نه خلاف کول پکار دي. خواهش او د طبیعت نه خلاف کول پکار دي. ډېر کرته به یو کار د شریعت هغه ستا د طبیعت او د خواهش به خلافي، طبیعت به هغه نه خوښوي نو د هغې خلاف به کې ښه چې یو کار طبیعت بد ګڼي او خواهش یې بد ګڼي نو الله وایي چې هغه کار به چې دی نو کوئ. په هغې کې ستاسو پیده ده، تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ او الله په هغې باندې پوهېږي. بل عنوان یې دا دی چې په دې کې د جهاد حکم کیږي چې کور او ریاست او سټیټ به هله جوړیږي چې د الله په لار کې د الله د دشمنانو سره جنگ وکړی شي، د کافرو سره. او که تا قتال او جنگ ونه کو نو کافر به راشي او دا کور به د ایسته وران کي. مدني صورت دی، ریاست مدینه چې دی نو هغه جوړیږي، د هغې دپاره احکام دي.
چې د دې ریاست به اوس دفاع په جهاد سره کیږي د کافرانو سره. که تاسو دا جهاد ونه کو نو دا کافر او مشرکین راځي دا کور او دا ریاست دله چې د نورانیو. او دا معنی هم په دې آیات کې پرته ده چې خیر او شر نه ده، دا به د شریعت نه معلومیږي چې ته څه ته شر وې او څه ته خیر وې، نو هغه به نه یو چې الله او شریعت چې دی نو څه ته خیر وی او څه ته شر وی، نو هغه به خیري او هغه به چې دی نو شري. نو دا په دې آیات کې ذکر کیږي. کتبه لفظ مخکې تیر شوی دی په معنی د پوریزه. علیکم پتاسو باندې القتال قتال، کتبه علیکم القتال پرس کړی شوی دی پتاسو باندې جنگ، یعنی قتال د کافرانو سره. او اولنې آیات مخکې موږ ویلو د سورې بقرې آیات نمبر 190 نږدې تیر شوی و. وقاتلوا فی سبیل الله الذی یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. په هغې باندې هغې آیات باندې په مدینه کې چې دی نو جهاد فرض شو. نو قتال څه مطلب؟ جنگ کول د کافرانو سره. یو جهاد دی او یو قتال دی. او فرق پکې شته ښه د جهاد نه ډېر اقسام دي. جهد ته وایي، کوشش ته وایي جهاد. جهاد بالعمل له، جهاد بالمال له، جهاد بالنفس ته، او جهاد بالقلم ده، جهاد باللسان ده. ډېر اقسام دي. نو دا قتال هم د هغې یو قسم دی، آخرنی قسم یې دی او لوی او غټ قسم یې دی د جهاد، چې سړی توره راوالي او ټوپک راوالي. دعوت چې دی نو جهاد دی. نو قتال د هغې یو قسم دی. نو څنګه فرض کړی شوی دی؟ نو امام قرطبي رحمه الله وایي چې دا قتال فرض کړی شوی د نبي علیه السلام په ملګرو باندې په مدینه کې، په هغوی باندې چې دی نو فرضیین و. په ابتدا د اسلام کې دا فرض و. بیا چې کله اسلام مضبوط شو او په خپلو خپو باندې چې دی نو ودرېدو، نو بیا پکې دا دویم آپشن راغی چې اوس فرض کفایي دی. اول په هر چا فرض و اسلام په ابتدا کې چې هر سړی به جهاد کوي. او چې اسلام مضبوط شو، ریاست مضبوط شو، نو بیا چې دی نو فرض کفایي شو چې بعضې خلک یې وکړي، نو د هغه نور نه چې دی نو دا فریضه چې دی نو ساقطه شي. او دغه شانتې کې عطا ابن ابي رباح ویلي چې د دې نه مراد د نبي علیه السلام ملګري دي چې په هغوی باندې قتال چې دی نو فرضیین و. فرضیین اوس په ټول امت باندې قتال فرض دی، خو فرضیین نه دی بلکې فرض کفایي دی چې بعضې خلک یې وکړي، نو د نورو نه چې دی نو هغه ذمه چې دی نو فارغه شي. دغه شانته کې د فرض کېدو د قتال نه ابن عطیه الغرناطي چې د امام قرطبي چې دی نو استاذ دی او د هغه تفسیر دی المحرر الوجیز، نو هغه وایي چې په اصل کې قتال چې دی نو فرض کفایي دی چې بعضې خلک یې وکړي، نو د هغه نورو نه چې دی نو ذمه چې دی نو فارغه شي، لکه د جنازې مونځ په شانته کې. او کته د دې معنی دا کې چې کتب علیکم القتال چې فرض کړی شوی په تاسو باندې جنگ په هر سړي باندې فرض دی چې هر سړی جهاد ته لاړ شي که نه، نو بیا به دا نور کارونه څوک کوي؟ دا منځ به څوک کوي؟ دا دین به څوک بیانوي؟ دا درس و تدریس چې دی نو دا به څوک کوي؟
او دغه شانته کې بل ځای کې الله تعالی فرمایي کنه وفضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدین درجه وكلا وعد الله الحسنى یعنی غوړه کړی دی الله تعالی جهاد کوونکي په مالونو خپلو سره او په نفسونو خپلو سره په ناستو باندې یوه درجه او د ټولو سره وعده ده د الله تعالی ښایسته یعنی جنت دی نو که جهاد په هر چا باندې پر ذهن وي نو بیا چې کم خلک ناست دي نو د هغې سره بیا الله تعالی وعد الحسنه ولې ویل ده وایي د هغوی سره وعده ده ښایسته پکاره چې بیا د هغوی سره ښایسته وعده نه وي نو مطلب دا شو چې څه خلک به لاړ چې جهاد به کوي او څه خلک به د دین په نورو کارونو کې چې دی نو مشغول دي دغه شانتې کې الله تعالی تقسیم په سوره توبه کې هم کړی دی فلولا نفر من كل قرية منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وی پس ودوزي د دیو نه یوه ډله څه کسان د دې دپاره چې پوهه حاصله کړي په دین کې نو څه خلک به چې دی نو جهاد ته لاړ شي جهاد به کوي او څه خلک به چې دی نو دین حاصلوي نو دا خو هله کېږي چې جهاد پر ذهن نه یو چې فرض کفایي نو څه خلک به دین حاصلوي او څه خلک به چې دی نو جهاد ته ځي دغه شانتې کې د امام بخاري او امام مسلم حدیث راوړی دی یو سړی راغی او نبی علیہ السلام ته وایي وایي د الله رسوله وایي زه په جهاد کې شرکت کوم نو نبی علیہ السلام ورته وویله وایي ستا والدین شته مور و پلار وایي آو نو هغې ته یې وویله وایي زه ته لاړ شه چې دی نو د هغوی خدمت کوه دقم جهاد دی چې کله پر ذهن نو بیا خو پکې بل کار نشته بیا خو چې دی نو وته دي بغیر د اجازت د مور و پلار نه وته دي چې کله جهاد پر ذهن بیا به څه ته نه ګوري بیا به دا نه چې څوک سکول له روان دی څوک جومات له روان دي بیا به ټول خلک وځي که ته جهاد نشي کولی نو چېرته زخمي خو راوچتولی شي که نه چا له خو اوبه ورکولی شي که نه خو چې کله پر ذهن شي نو پر ذهن کله کېږي یو پر ذهن جهاد اله ګرځي چې کله کافران په دار اسلام باندې حمله وکړي مسلمانانو په ملک باندې حمله وکړي بیا پر ذهن دی بیا به هر سړی چې دی نو وځي او دویم چې دی نو نپیر عام وشي چې خلیفه او سلطان چې دی نو اعلان وکړي چې راځئ جهاد دی نو بیا به چې دی نو پر ذهن بیا به هر سړی چې دی نو هغه به وځي نو اوس څه شی دی اوس فرض کفایي دی چې څه خلک یې وکړي دا نور نه ذمه چې دی نو ساقطه شو او که ټول خلک یې پرېږدي نو بیا ټول خلک چې دی نو ګناهګار دي یو اهمه فریضه یو اهم عبادت دی چې دی نو هغه پرېښی دی اوچت عبادت وهو کرهٌ لکم او دا بد لګي په تاسو باندې نو دا خو صحابو ته ویو نو ولې په صحابو جهاد بد ګڼېدو بد یې ګڼلو نو وی دا بد ګڼل چې دی دا شرعي بد ګڼل نه دی چې شرعي څوک یو شی بد وګڼي یا خو په دې باندې کافر کېږي نو دا طبیعي بد ګڼل دی انسان طبیعت چې دی نو هغه یې بد ګڼي طبیعي بد ګڼل مراد دی کراهیت دی کراهیت طبیعي دی یو شی طبیعت بد ګڼي خو د هغې باوجود به چې دی نو کې طبیعت یې بد ګڼي خو بیا به هم کې لکه مثال په طور روجه ده روجه ده طبیعت بده ګڼي که نه طبیعت یې ځکه چې بده ګڼي چې هلکه وږی به شمه تږی به شمه نو دا طبیعي بدوالی دی الله څوک په دې باندې نه رانیسي دا د چا په وس کې نه ده په دې باندې الله څوک نه رانیسي
او یا چې دینو د دین مراد یا چې دینو اپریشن دی یو سړی بیمار دی او ډاکټر ورته ویلي چې اپریشن وکړي د زړه اپریشن دی د ګردې اپریشن دی نو اوس د اپریشن خو دا سړی بد ګڼي اپریشن نو خلک تختی خو بیا هم دا سړی اپریشن کوي په دې کې د دې دپاره پیدا ده که نه دا سړی به د دې سره چې دی نو ښه شي دا بیماري به چې دی نو ټیک شي یا سهار چې دی نو ماشومان سکول ته نه ځي دا سکول پې بد لګي په زور باندې دا مور و پلار چې دی نو لیږي سکول ته دا ماشوم په دې نه پوهېږي که نه دا مور و پلار یې پوهېږي چې د دې دا تله چې دی نو دا ښه دي ښه جي وهو نو دا څه مقصد شو یعنې دا چې دی نو بدوالی طبعي دی ښه شرعي بدوالی نه دی وعصاو کېدی شي ان تکرهو چې تاسو بد ګڼئ شیئا یو شی وهو خیر لکم او هغه غوره ستاسو دپاره مطلب څه شو یعنی جهاد کول چې دی نو هغه بد ګڼئ خو دا به غوره ستاسو دپاره جهاد کې سخت دی که نه تکلیف دی پکې زخمونه دی پکې مال پکې لګي بدن پکې ستړی کېږي نو طبعي طور چې دی نو دا بد ګڼلی کېږي خو تاسو به وایي یو شی چې دی نو هغه بد ګڼئ هو خیر لکم په هغې کې به ستاسو دپاره خیر وي هغه خیر څه شی دی هغه غلبه ده که نه غلبه درته حاصله به شي کامیابي به درته میلاو شي او بعضې خلک به کې د شهادت درجې ته چې دی نو ورسیږي نظام به قایم شي نظام به مضبوط شي د کفر زور به ختم شي وعسا ان تحبوا او کېدی چې تاسو ښه ګڼئ شیئا یو شی وهو شر لکم او هغه بد ستاسو دپاره تاسو به دا بد تاسو به دا ښه ګڼئ چې ایسته کور کې ناسته او جهاد میهاد هم نه کولی دا به ښه ګڼئ تاسو او دې کې به ستاسو دپاره شر هغه شر څه دی نو هغه شر به دا چې دشمن به چې دی نو غالب شي ستاسو زور چې دی نو هغه به ختم شي بیا به در باندې راځي او حملې به در باندې کوي ښه جي والله الله پاک یعلم پوهیږي یعنی ما هو خیر لکم چې ستاسو دپاره خیر په څه کې دی الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو دا دلیل دی دې خبرې یعنی چې ګټه او تاوان هغه نه دی چې ما او تا ته کوم ښکاري یو سړی به وایي چې زه ګټه کوم خو هغه به چې دی نو تاوان کوي او یا یو سړی به تاوان کوي هغې به چې دی نو ګټه کړي دا کاروبار نه دی د دې کاروبار په ټولو خبرو باندې ما او تا مکمل احاطه نه شو حاصلولی چې ګټه پسې کې ده په تاوان پسې کې دی د دې کاروبار ټولې خبرې په دې باندې ما او تا چې دنه پوره نه پوهېږو احاطه پې نه شو کولی نو دغه شانتې کې مطلب د دې خبرې دا شو چې الله وایي چې نن ته په ما باندې اعتماد وکړه چې زه پوهېږم او ته نه پوهېږې ستا دپاره خیر په څه کې دی لکه پلار نه دی بچي ته ویو د پلانکي وړو سره چې دی نو مه ګرځه او زه په دې باندې پوهېږم بچی په هغې باندې نه پوهېږي د هغې علم دومره نه یو چې دا پلار ما ته ولې ویو نو هغه پلار ته چې دی نو پته یې که نه نو دغه شان دی کې الله تعالی وایي چې ته په دې باندې نه پوهېږې چې په دې جهاد کولو کې پیدې څومره دي او چې تاسو کور کې ناسته یې پای کې خطرې څومره دي په دې باندې پوره علم چې دی نو هغه ستا نشته نو والله الله تعالی په جهاد کې څومره پیدې دي نو په هغې سړی نه پوهېږي والله الله پاک یعلم پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ نن مسلمان ته وګوره که نه جهاد یې پرېښی دی حکمرانان چې دی نو مجرمان دي حکمرانان او جهاد په دې باندې نه ختمیږي
چې ته وایې زه جهاد نه کوم، ته جهاد شروع کړ، دنیا ته چې دی نو د جهاد اصول وښایه. کافر خو چې دی نو جنګ کوي، د هغې څه اصول نشته، او ماشومان هم ولي، زنانه هم ولي، آبادۍ هم ولي، هغه لوټماران دي. مؤمن چې جهاد کوي نو په اصولو کې چې دی نو دن نه یو. ماشومانو ته به څه نه وایي، زنانو ته به څه نه وایي، بزرګانو ته به څه نه وایي، عبادت خانو ته به څه نه وایي، فصلونو باغونو میوجاتو ته به څه نه وایو. چې څوک چې دی نو هغه د اسلام په لار کې رکاوټ دی، نو هغه د هغې رکاوټ لارې به چې دی نو کولاوی او ختموي به. کشمیر کې 130 ورځې وشوې، 130 او جماعتونه بند دي، جماعتونه بند دي، تالی ورته والی شو دي، څوک به مونځ نه کوي. د جمعې مونځونه د هر څه په کورونو کې خلک بند ناست دی. نو دا جبر دی، دا زور دی، د اسلام په لار کې رکاوټ دی. د دې دپاره جهاد دی چې دا لاره چې دی نو دا کولاو کړي، د کفر زور ختم کړي. او چې ته وایې زه نه کوم هغه به یې نه کوي، نو دا خو هغې د خدای نه غوښتله، هغه دا ارمان کوي چې زه به چې دی نو دا کومه حملې به کومه، او مسلمان دې نه کوي، مسلمان دې نه کوي، زه به کومه. او چې مسلمان کوي نو هغه به دهشتګردي، او چې زه کوم نو زه به امن راولم. نو دا زور ختمول لخوا نو موږ پرېښودو جهادو. نو اوس بیا به پسې آزاد کشمیر نه دی، بیا په هغې کې به بیا حملې کوي، د هغې نه پس بیا په ګلګت کې به حملې کوي. نو چې تا جهاد کړی وی، د کفر ملا دې دغلته د هندوستان ماته کړی وی، د هغې جرأت نه و چې هغې بیا په آزاد کشمیر کې حمله کړی وی یا مسلمانانو باندې حمله کړی وی. مونږ مسلمانانو تشه تماشه وکړه، کفر چې دی نو دهشتګردي کوي، او مسلمانانو ملکونه چې دی نو تباه و برباد کړه، او څوک هغې ته دهشتګردي نه وایو. عراق یې ووالو، شام یې ووالو، افغانستان یې ووالو، فلسطین، کشمیر، او چې مسلمان یې کوي دا دهشتګردي ده. نو مسلمان چې جهاد کوي نو د جهاد به د دې دپاره د فتنې خلاف کوي او د کفر زور به ختموي. جهاد د دې دپاره نه دی، مخکې موږ ویلي چې څوک موږ مسلمان کو، مسلمانولو دپاره جهاد نه دی. جهاد و مسلمانان د دې دپاره کوي چې د اسلام په لار کې کوم خلک رکاوټ دی چې هغه ختم شي، مسلمانان آزاد شي، مسلمانانو جماعتونه چې دی نو آزاد شي. که بیا څوک کافر اوسېږي کافر دې اوسېږي، که څوک هندو اوسېږي هندو دې اوسېږي، خو جهاد د دې دپاره دی چې د کفر زور چې دی نو ختم شي، د کفر ملا ماته شي. بس دی دا یو آیات پوره دی، بل آیات بیا اوږد دی. کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ کول د کافرانو سره، للکفار د کافرانو سره، یعنې فرض کړی شوی دی په تاسو باندې فرض کفایي. وهو کرہ لکم، او دا بد ګڼئ تاسو طبعا، وعساو کیدی شي ان تکرهو چې تاسو بد ګڼئ شیئا یو شی، وهو خیر لکم، او هغه خیر په هغې کې خیر ستاسو دپاره، هغه پیدمن وي ستاسو دپاره. وعساو کیدی شي ان تحبو چې تاسو ښه ګڼئ شیئا یو شی، وهو شر لکم، او هغه به شر ستاسو دپاره. نو که په د الله په حکم کې تا ته شر ښکاري او که خیر ښکاري، خو هغه به کې، مقصد یې دا دی. والله والله پاک یعلم و پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. وایي یو کس